عزتمند مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت باندې داسې وخت راتلونکی دی چې دوی به شپږ څیزونه چې کوم دي دا به خوښوي او شپږ څیزونه دا به د یاد وباسي. لومبی دا چې دوی به مخلوق سره محبت ساتي. چا سره به محبت ساتي؟ مخلوق سره به محبت ساتي او خپل خالق به هېر کړی، خپل خالق عبادت به نه کوي. دویم دا چې دوی به بنګلې خوښوي، بنګلو سره به مینه محبتي او دوی به قبر هېر کړی، قبر به ځان ته نه رایادوي. دریم دا چې دوی به تو ګناهونه خوښوي، ګناهونه به کوي او توبه به هېره کړي، توبه به نه وباسي. او څلورم دا چې دوی به مرګ ژوند خوښوي، دنیا به خوښوي خو آخرت به هېر کړی، مرګ به هېر کړی. او بل دا چې دوی به مال خوښوي او دوی به زکات هېر کړی، زکات به نه ورکوي. نو عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قسمه خلقو نه الله تعالی بری دی. الله تعالی دغه قسمه خلقو هېڅ پروا نه کوي که په خپله خوښه باندې که الله تعالی خوښه ده که بخي او که نه بخي، لیکن د الله تعالی دا قسمه خلقو نه بری دی. لهذا د کوم څیزونه چې الله تعالی په ځای د مخلوق موږ د الله تعالی سره محبت وساتو، په ځای د بنګلو موږ د آخرت سره محبت وساتو، نو زمونږ او ستاسو کامیابي په دې کې ده. او که دغه شانتې الټه مسله روانه وي نو بیا به زمونږ او ستاسو هر څه دا په ښکته باندې رواني